نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة دا سورة مسمى ده پا سورة الفاتحة سرا او دیتا فاتحة زکوی چه فاتحة دا فتح نده او فتح فمانا دا کلوالو سرا نو دیتا سورة الفاتحة زکوی چه قرآن مجید هم پا دی سر کلوی څنګه چې قرآن مجید سره کولاو کې نو پهلا د لیکل شوی نو سورۃ الفاتحه ورته زکوي وګورو پراغه دي ته نور نمونه هم ویل کېږي ها الکتاب ورته هم ویل کېږي اصل الکتاب ورته هم ویل کېږي نو الکتاب ورته په دې معنی وي یا اصل الکتاب چې دا اصل دی د قرآن مجید د فاره کم قسم علوم چې را روان قرآن مجید کې بیانېږي نو هغه تفصیل دی او دا سورة الفاتحه د هغې دپاره په منزله د اجمال دی په خبره پوه شوئ سورة الشفا ورته هم ویلی کېږي ځکه چې دې کې د هر مرض دپاره څه شی ده شفا ده حدیث پاک کې راځي سورة الفاتحه د هرې بیمارۍ دپاره علاج دی الا السام مګر د مرګ علاج پکې نشته نور نمونه ورته هم ویل کېږي او دا مکی صورت ده مکی او مدنی صورتونه پیژنګلو مختصر دسې وکړي چې مکی هغه صورتونه ته ویل کېږي چې قبل الهجرت نازل دي نبی صلوات والسلام چې هجرت نو کړي مدینه منوره ته دینه مخکې چې کم صورتونه نازل دي د سوي مکی بیا چې کله نبی صلوات والسلام مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړو او پس د هجرت نه کم صورتونه نازل شول هغه صورتونه ته بیا څه ویل کېږي مدني ورته ویل کېږي واښوي نو سورة الفاتحه دا مکی صورت ده آیتونه د دې چې کم دی ودی او رکوعات چې کم بدی کې دي تعداد رکوعاتونه یو رکوع ده پکې اوره پوښي کپو په نشول نو آیتونو تعداد وشو او رکوع پکې وشوله او کلمات چې پدې کې کم دي نو دا 25 کلمات دي پدې کې 25 کلمات پدې کې ذکر دي او حروف چې پکې کم دي نو 113 حروف ته پدې کې تو 113 حروف ته پدې کې نو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کې چې کوم ده الف حذف شوی ده اصل کې ده بسم الله الرحمن الرحیم او په بسم کې ده الف د وجه د کثرت استعمال نه حذف شوی ده وجدا چې بسم الله ډېر استعمالي کار پراغه هر نیک کار کې بسم الله ویل چې کوم ده په کار دی او سنت طریقه ده دی وجه نه د کثرت استعمال د وجه نه په بسم الله کې چې کوم دی الف حذف شو صرف بسم الله فاتش ذکر دراغه او بیا دا با چې کوم دی دا وګد کړی شوله دا عوض شو د دقه الف نه با په لیکلو کې لګره وګد شوی دا هغه عوض د چانه دغه حمزه یا د الف او اسم څه ته ویل کېږي د کې د بصرین او د کوفین خپل اختلاف ته نحوی अब ان شاء الله بیا تاسو د نحو او د صرف په کتابونو کې وایي نو مختصر دا سیده چې د بصری علما وایي اسم د سمون ده په معنا د اوچتوالي سره دا اوچت ځکه ده چې د خپل خوین چې فعل او حرف تی پای باندې اوچت ده او بس کوفین وایي چې دا د اسم نه ده اسم په معنا د علامت سره مختار مذهب په دې کې د بصریین له چې اسم د سمونه ده وشو او الله
نو الله دا مشتق ته که جامد دی دې کې علماء دو مذهب دي چې به وایي چې دا جامد دی مشتق نه دی څنګه چې ذات تبارک تعالی هغه لم یلد ولم یولد دی تقصدا هغه اسم چې په غزاد باندې دلالت کوي دغه هم جامد دی چانه پیدا چانه جوړ نه دی بعض نور علما وایي چې نه الله دا مشتق دی به په مشتق منه کې اختلاف دی چې مشتق منه په دې کې کمه ودا او یو بدرته ویما چې مشتق منه د دې لپاره بیا الہون دی په معنا د معبود سره بیا د الہون کې دا اوله حمزه حذف شو او د دې په عوض کې الف لام په اول کې راوړی شو ال لا شو ال لا او بیا لام په لام کې مدغم شو الله شو الله اصطلاحي معنی د الله دا چې دا علم دی د ذات واجب الوجود د باره چې مستجمع دی د جميع صفات کمال یو د فاره او پاک ته منزه دی دغه صفات رضائلونه او صفات نقصان الرحمن الرحیم رحمان او رحیم دا دوانه چې کوم دی جوړ دي د رحمتنا او رحمت چې کوم دی دا په معنا د رقت القلب سره راځي رقت القلب معنا یعنی د زړه نرمیدل نو د رحمان ذات د فار او د رحیم ذات د فار خو زړه نشته کنه د زړه کېدل دا خو صفت د اجسام دی نو بیا بدل ته معنا دا کوي چې د رحمان او رحیم دا الله په صفاتو کې چرالو نو دینه غایه مراد ده غایت ده رقت القلب مراد ده او غایه رقت القلب چې کوم دغه احسان دی نو باری تعالی هم د خپل بندگانو سره احسانات کوي او رحمان او رحیم پدې کې رحمان چې کوم دی دې کې مبالغه ډیره ده د رحیم په نسبت سره وجداله چې رحمان کې حروف سیوا دي او دا مشهور قاعده ده چې کثرت د مبانی تدل على کثرت المعانی چې حروف پچا کې سیوای نو کې معنا هم سیوای نو رحمان کې معنا سیوا زاده چې رحمان خلق وی رحمان الدنیا والآخرة یعنی الله رحمان د دنیا هم د آخرت هم دی او رحیم الآخرة ویل کېږي یعنی صرف په آخرت کې هغه مهربان دی په مسلمانانو باندې په مؤمنانو باندې کافرو باندې او په دنیا کې چې کوم د په کافر مهربان دی رزق ورکي او په مسلمان مهربان دی رزق ورته ورکي دا د بسم الله مختصر شان ترجمه شوله په دې پوه شئ اوس دې کې څه یو خبره درته ذکر کومه بیا دا درس سره نسکیږي وګدیږي کنه هغه خبره ته دا ذکر کومه چې آیا دا بسم الله دا د سورۃ الفاتحین جز ده او کنه ده بسم الله د سورۃ الفاتحین جز ده او کنه ده نو دې کې مذاهب ثلاثه دي مذاهب ثلاثه یو مذهب پدې کې دا ده د قراء د مدینه منوره او د قراء د بصره او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د کوفی د فقهای کرامو چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورۃ الفاتحین هم جز نه ده او د نور سورتونو نه هم جز نه ده او د قران کریم نه جز ده ځکه نو لسمه سپاره کې چې کوم د بیا راځي کنه څنګه ده وینه دا کوم سورت ده سورۃ النمل نو ګوره سورۃ النمل نه بسم الله جز ده کنه چې د سورۃ النمل نه بسم الله جز شول او سورۃ النمل د قران نه جز ده بسم الله د قران نه جز ده کنه ده نو بسم الله د قران کریم نه جز ده او د نور سورتونه د سورۃ النمل نه علاوه سورۃ النمل نه علاوه د نور سورتونه هم جز نه ده او د سورۃ الفاتحین هم جز نه ده خبر پوه شئ او یو شاذ قول فکې د یو مذهب دا دی چې نه د سورۃ فاتحین جز ده او نه د نور سورتونه جز ده او نه د قران نه جز ده خدا مذهب پکې څه دی کمزور دی خان پکې شاذ دی
امام منیفر رحمت الله علیه د مذهب د پاره دلیل ولدا ده چې انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي د بخاری شریف او د مسلم شریف روایت ده چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پسې مونږ کړه ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې مونږ کړه ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پسې مونږ کړه ده او دی چې بمون شروع کولو او په مانځ کې به کله قرات کولو نو قرات چې به د سورۃ الفاتحه شروع کاونو د الحمدلله نه شروع کوله د بسم الله نه شروع نه کوله نو کچرته د بسم الله جزء د الحمدلله نه نو چې په الحمدلله باندې دی مبارکانو مونږ باندې کله جهر شروع کوله د بسم الله نه بیا جهر به کړه وکړه دا دلیل چې د خبرې چې بسم الله جزء د الحمدلله نه دی خبره پوه شئ دا یو دلیل شو دویم دلیل مسند امام احمد په خپل مسند کې ذکر کړی هغه دا دی عبد الله بن مغفل رضی الله تعالی فرمایي چې ما یو ورځ مونږ کول نو ما په بسم الله باندې جهر وکړو زما د خپلار ما ته وای چې ای بچیا ما په نبی اسلام پسې مونږ کړي حضرت ابوبکر صدیق سے پسې مونږ کړي عمر فاروق رضی الله عنه پسې مونږ کړي او عثمان غنی رضی الله عنه پسې مونږ کړي او غوي غره بسم الله باندې جهر نه دی کړي دا دلیل شدي خبره چې بسم الله جزء د سورۃ الفاتحه نه نو چې په سورۃ الفاتحه باندې جهر کیږي خو بسم الله باندې جهر کیږي کنه دا دوش دلایل شو خان نو ډېر دلایل دي خدا به تاسو ته په تور د نمونه سره پېښ کړو فکر وپراغه دا امام منیفر رحمت الله علیه مذهب شو د قرای مدینه او د قرای بصره او د کوفی د فقها مذهب شو دویم مذهب پدې کې د قرای مکه ان مکه چې کم قاریان دي او د کوفی چې کم قاریان دي او د حجاز چې کم فقهای کرام دي د دیو مذهب پکې دا دی چې دیو وی بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورۃ الفاتحه جز ده د سورۃ الفاتحه جز ده د نور قران کریم نه ده نور قران کریم نه جز د سورۃ نمل خبره غوړې نه کو خان سورۃ نمل خبره ما مخ کې وکړه چې اخو د قران کریم دغه سورۃ نمل نه جز ده کنه هي خبره نه ده دا د نور سورۃونو خبره کوم خبره ونه پوهیږي کبه نه پوهیږي نو د دې دا دویم مذهب چې مته کوم ذکر شو د دې مذهب په بنیاد باندې دا شو چې سورۃ الفاتحه نه جز ده او د نور سورۃونو نه بیا جز نه ده او د دې لپاره دلیل چې کوم دی نو دا دی چې حاکم په مستدرک کې نقل کړي عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایل چې دا سورۃ الفاتحه و آیت دي او یو آیت په کې چې کوم ده هغه بسم الله الرحمن الرحیم ده اور پوښ یو دلیل شو دویم دلیل په ترمذی کې امام ترمذی نقل کړي چې صحابي فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم مبارک مون شروع کو او چې مونږ شروع کو نو جهري ته بسم الله باندې وکړو جواب موږ د دې استدلال نه دا کو هر چې داول حدیث ته ابن عباس رضی الله عنه دا موقوف دی موږ چې کوم مخکې روایت ذکر کړل هغه مرفوع دی او دا موقوف په تعارض او مقابله دغه مرفوع روایت کې راغلی دی لہذا دغه مقابله به نشي کولای کنه او هر چې د ترمذی روایت ته دغه ضعیف دی دغه سره ضعیف دی اور پوښ دریم مذهب چې کوم دی په دې کې هغه دا دی چې سورۃ الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورۃ الفاتحه نه هم جز دی د هر سورۃ نه هم جز دی علاوه د سورۃ توبه نه د سورۃ توبه په اول کې بسم الله نه لیکل شوی دی اور پوښ دا مذهب دا د عبد الله بن مبارک امام شافعی رحمه الله مذهب دی بسم الله الرحمن الرحیم د سورۃ الفاتحه نه هم جز دی دا نور هر یو سورۃ نه جز دی علاوه د سورۃ التوبه د دې لپاره دلیل دا دی وای قران کریم د هر قسمه باقی نور او الفاظ را دنه کولونه لیکلونه صحابه کرامو پټ ساتره پوره کوشش وکړي کړي دي حتی چې امین نه دی امین دایم د سورۃ فاتحه په اختتام کې نه دی لیکل ولی نه دی لیکل ځکه دا غي نه جز نه دی او دا بسم الله د سورۃ فاتحه په اول کې لیکل د نور سوراتونو په اول کې لیکل سورۃ توبه نه علاوه او دا دلیل شر دی خبرې چې دا بسم الله د سورۃ فاتحه نه هم جز دی او د نور سوراتونو نه هم جز دی علاوه د سورۃ توبه نه دا دلیل شي موږ ورته جواب کوو چې ګورا
ته دې ته فکر وړي چې د سورتونو په اول کې لیکل شوی دی او نو دا به د دې نه جزء نو به د دې نه جزء نه دی دا صرف د فصل د دوه سورتونو په مابین کې د فصل او جدایي راوستل لپاره لیکل کیږي لکه سورۃ فاتحه شول اوس په سورۃ بقره شول د دې دوه په منځ کې به جداواله په څه سره راځي په دې بسم الله سره دا په دې منځ کې لیکل دي سورۃ بقره شول بیا په سورۃ بقره په سورۃ آل عمران د دې منځ مابین کې به فرق په څه سره راځي جداواله په څه راځي بسم الله ولیکه په فرق راغی دا سورۃ په دې ختم شو دا بل شو دا موږ وایو چې د دې لپاره لیکل کیږي د هر سورۃ په ابتدا کې او یا د پاره د برکت چې په دې سره برکت حاصل کړي شي خبره باندې پوه شو د دې لپاره دا لیکل کیږي او د دې لپاره دلیل دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي په قران کریم کې 10 آیاتونو والا سورته ده چې دا څوک لولي د به د خپل لستون کې د پاره عذاب قبر نه هم نجاتی او شفاعت به لهم کوي هغه مفسرین کرام فرمایي او شراح کرام او محدثین چې دا د 10 آیاتونو والا سورۃ چې کوم ده هغه سورۃ الملک ده سره سورۃ الملک نو سورۃ الملک بغیر د بسم الله نه څو آیات ده 10 او چې بسم الله وسو شمارل شي بیا سورہ دي یو 10 سورہ دي یو 10 نو ګوره بسم الله وسو نبی رسول الله شمارل نه کړه ځکه چې بسم الله سره وشمارل شي بیا سورہ دي یو 10 راځي بغیر د بسم الله سورہ دي 13 راځي په پته ولګره چې بسم الله د سورۃ الفاتحه نم جز نه او د نور سورۃ نم چې کوم د جز نه علاوه د سورې نمل نه ځکه سورې نمل جز ده و شوي به خبر مختصر شانته بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم کې با چې کومه ده دا د فارنا د مصاحبت سره فمانا د تیمم سره د فار د برکت د فار د استعانت بارازي تبرک سره هم راځي با په معنا تیمم سره هم راځي با په معنا د استعانت سره هم راځي با په معنا د مصاحبت سره راځي نوري معناګانې چې کوم ده هغه کړی شي بیا چې خصوصا د بعد لپاره معناګانې شرع تعمیل کې 14 معناګانې ذکر کړی شي دي ها د بعد لپاره خبره پوه شئ دا مختصر خبره شو د سورۃ الفاتحه اول سر کې د بسم الله الرحمن الرحیم چې دا دغه نه جز دی کنه او پای کې مختصر تشریح د با او د اسم او د کلمې د جلال او د رحمان او د رحیم